أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن رشيد صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ ہود آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79 اور آیت نمبر 80 مطالعه نن موږ کوو. پرون د درس اختتام په دې خبرې شوی و چې کله چې دا فرشتې د انساني په شکل باندې د لوط علیه السلام ته ورسېدلې، ویلي چې دغه شکل به دستور و، خو شاید چې دلته شکل له غوندې جدا شوی و، ځکه چې د دې خبرې هلته کې څه ذکر نشته چې ابراهیم علیه السلام ته د دغه قوم خو پته وه، کیدای شي چې هغلته شکل جدا و، خو چې دلته دا لوط علیه السلام ته راورسېدی نو لوط علیه السلام ته دا راغلي وې په ښایسته هلکانو په شکل کې. او لوط علیه السلام چې دا ولیدلی، دا مېلمنې ولیدلو، خو مېلمنه دي، نو هغه ډېر یو خفا شو او زړه یې تنګ شو. الفاظ دا قال هذا یوم عصیب، نن خو ډېره د مصیبت ریز ده. دې بنیاد دا و چې لوط علیه السلام ته د خپل قوم پته ده، او هغه داسې نه وه چې عامه یوه بدکري بدعملۍ یا بدکاریو کې دی مبتلا و چې هغه هم پټه پټه څوک کوي. عقل عام و د دو برې کې چې خپله بني اسرائیلي روایات بایبل کې کوي چې دومره حد رسېدلی و چې یعنې که څوک به غلطۍ کې هم نه دی په علاقې کې راغو نو بس هغه به محفوظ نه و، اکثر و بیشتر. و دې نه علاوه به دی داسې مشرانو خلکو سره به داسې بې عزتۍ کولې، که څوک میلمه به راغو، څوک مسافر به راغو، څوک چا یعنې هغې کړي چې یو خچر باندې مال چا خرڅونې ته راوړی و، هغه خچر هم دی ته نه ضبط کو، مال یې ته نه لوټ کو، هغه بې عزتي یې وکړله، ویې ایستلو، حالانکې هغه مشر سړی و. نو دا دی کې و داسې، و صرف دغه نه و، دې نه علاوه لوټ مار غلې و دا تمام کاروبار چې کوم څومره دی بد د اعمالو کې دی مبتلا و. خو دا یو پیک پوینټ و، دا د یو خاص یو غو چې دا یو بالکل غته رسېدلی چې د هغې تذکره د نن ایتونو کې رسي. کله چې دا مېلمانه دلته ته راغللو وجاء قومه یهرعون الی، او قوم ته پته ولګېدله، چې قوم ته پته ولګېدله، قوم کې کوم سرپیش چې و د کې مخکې نو ډېر خلک یې د په دروازې راورسېدو، رمنډه یې کوي د کور طرف ته، بې اختیار یعنې د کور طرف ته یې منډه کو. فرمایي چې ومن قبل کانو یعملون السیئات، ویلي چې دا نه مخکې دی په داسې بدعملیو کې ډوب و، یعنې دوم بدعملیو دی عادتي و، او دی ته به چې څنګه پته ولګېده چې دلته داسې ښایسته وړکی ده نو دا به هغه پسې و رسېدلي و. نو دغسې حالات دلته کې ولګېدلو، دی فوراً د لوط علیه السلام د کور ته راغللو. چې کله دی راغللو ظاهره خبر دغلته کې به خبرې اترې شوي، او دی ویلو لوط علیه السلام ته چېرې دی موږ په حوالې که قرآن کې نورو ځایونو کې د دې تذکیره رسي بیا چې دا دې موږ په حوالې که. نو لوط علیه السلام د هغې جواب کې ورته څه قاله ورته یا قوم، ای د ما قوم خلکو، هؤلاء بناتي هن اطهر لکم، چې د ما لونې موجودې دي، ما لونې موجودې دي، او هغه تاسو دپاره یو پکیزه یو ششته طریقه ده. دې نه بني اسرائیلو روایت چې کوم د هغې یوه طریقه ده اور یو وتیره ده
چې هغوی خپلو پیغمبرانو هم نه بخشي او هغو خلاف هم هغوی خبرې لیکي او باقاعده لیکلي دي په بایبل کې. نو هغوی دا دې نه کوي چې لوط علیه السلام د ټیم تیار شو چې د لوڼې مو واخلئ ځان سره بوځئ که نه. حالانکه داسې نه د پیغمبر د هر نمونه داسې یو کمزورۍ هغه نه مبره وي. د لوط علیه السلام مقصد دا و چې تاسو چې کوم د نفس خواهشات پوره کونې دپاره الله تاسو ته یو بهترینه طریقه راستولې ده. هغه دا د ښځو الله تعالی ښځې پیدا کړي. دلته کې بناتي لفظ چې دا بعید نه ده چې الله تعالی نه لوط علیه السلام خپلې لوڼو مقصد هم و، خو دلته کې د پیغمبر چې کوم قوم وي د هغه ټول هر څه د ده اولاد وي، یعنې هغه د پلار په مانند وي د قوم چې دا یو پلار یو د قوم څومره بچي وي هغه د هغه اولاد کې رسي. سوره احزاب کې نبی محترم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په باره کې ام المؤمنین چې موږ ذکر کوو دا سوره احزاب کې الله تعالی هغو ته درجه ورکړې ده چې دا د تاسو میندې دي هغه بنیاد باندې د قوم کوم هغه چې وي هغه د پیغمبر چې دي هغه د هغه اولاد رسي. نو د لوط علیه السلام مقصد دا و چې تاسو دپاره الله تعالی د دپاره یې ښځو یوه طریقه راستولې ده، هغه بهترینه نکاح طریقه ده او حلاله او جایزه او ښایسته او اطهر لکم او پاکه طریقه ده. بعید نه ده چې لوڼې وي چې هر ما لوڼو سره تاسو نکاح وکئ، دا هم کېدلی شي. مګر دلته کې لفظ چې کوم ده هغه ډېر وسیع ده، هغه صرف د غمره محدود نه ده او یا پیغمبر شان نه ده. خبر هغه ده چې هغه د ګناه دپاره یوه لیار ویر کوي چې تاسو ګناه وکړي اگر چې هغوی دغه روخ ویر کړی ده. فاتقوا الله، الله نه وډار شئ. ولا تخزوني فی ضیفي، او د ما مېلمنو په باب کې تاسو دا د ما مېلمنه دي، تاسو د مېلمنو په باب کې ما ذلیلوئ. ما د مېلمنې دا ډېر سوی خبر ده، هغه مېلمنه دي د ما راغلي دي او تاسو هغه یې چې دی موږ په حوالې کا. لہذا دا څنګه کېدای شي؟ دا خو ډېر ذلالت والا کار ده. ما مېلمنه په نظیر کې به زه ډېر ذلیل شم، تاسو دا کار مه کوئ. الیس منکم رجل رشید، آیا تاسو د کومه جتا چې ولاړه ده هغو ته دی چې تاسو کې دمره یو داسې هم رشید یعنی نیک صالح سړی انسان نشته ده، یعنی داسې نیک طبع سړی نشته. نور خو پرېږده، خو لږ ډېره نیک طبع نشته چې هغه د تاسو ټول پوی کي او تاسو د دې معاملې نه منې کي. اوس لوط علیه السلام خو بیله ده، ورته تاسو کې څوک هم داسې نشته چې تاسو دې نه منې کي. قالو هغه ورته لقد علمت، تا ته شا پاته ده ما لنا فی بناتک من حق. دا د هغه د قوم یا د هر یو قوم چې هغه برایي هم کوي او برایي علی الاعلان هم کوي او برایي دپاره باقاعده دعوتي انداز هم اختیاروي، نو دا د هغه د قوم مثال داسې ده چې هغه بالکل لاندې یو د ضلالت آخري سټیج ته رسېدلی ده. دا د هغوی جواب و چې تا ته پته ده چې موږ د تا په اولاد کې موږ هېڅ حق نه لري، حق نشته، هغې کې موږ څه غرض نه لرو. یعنی ته چې کوم شی یې دی موږ دې نه دیس کې هېڅ انسان نشته، هغې کې څه شی نشته ده. دا یعنی یو انسان ده که نه هغه په بد کار کې مبتلا شي او کوي، خو لږ انسان کې سوچ موجود وي چې یاره دا بد دی او د حلال او حلال سوچ ورکې موجود وي، خو دا د انساني کمزورۍ وجې نه یو بدو کې مبتلا شو. اوس دنه دا امکان کېدلی شي چې که دا کله هم دته داسې روح جبله شو نو دا د دغې بدعملۍ نه منې کېدی شي، دا امکان هغه کې وي. او یا دا وي چې دته یوه ښه خبره مخې ته راشي نو دا ښه خبره د په ذهن کې کینی، نو دا امکان وي چې دا هغې نه منې شي. خو چې کم خلک بدعملي کوي او بیا بدعملۍ باندې الله اعلان کوي پورا په ډنګ کې چوټ چې الفاظ چې دا الفاظ هم ډېر وړیکی ده دی کوي. او دلته د قوم یو فرد نه ده بلکې قوم اجتماعي طور باندې دغې معاملې ته ولاړ ده او دا اجتماعي طور باندې هغه یی چې دا ټیک کار ده، دا خو ټیک کار نه ده. یعنی حلال ته حرام یی او حرام ته حلال یی، په هغه کې دلچسپي خلی کی د مثال خو بالکل داسې شو. دا د انسانان انساني انساني طبع هم یو خپل یو ډیمانډ دی و تقاضا دی انسان کې او د هغې په مطابق انسان عمل کوي وقتي طور باندې دا لیدلی شي، خو لیکن هغه په دغه شي باندې قایمي نه شي. فطرت داسې شی ده، مګر د فطرت خلاف هم داسې الله اعلان یی چې نه ما لنا فی بناتک من حق، موږ هغې کې څه حصه نه لرو، څه غرض نه لرو، دې کې موږ دا هېڅ غرض نشته دې سره.
او مو تا ته پته ده چې موږ د څه شي شوقین یو نو ته ابا داسې وکړه چې ته وانک لتعلم ما نريد تا ته شا پته ده چې موږ څه غواړو. یعنی دو مثال داسې شو چې بالکل یې معاشرې یو داسې ناسور شو چې که دا ناسور کټ نشي د مثال هغه ده چې دا بدن ته یو داسې کینسر لګېدلی ده، یو لاس ته داسې کینسر لګېدلی، بدن ویسې کې کینسر لګېدلی چې که چیرې هغه کینسر د کټ نه کو نو د تمام بدن ختم کوي. داسې معاشرو کې داسې کینسر چې ولګي هغه ټولې معاشرې ختم کوي. دې وجې نه دین اسلام چې کوم دعوت کوي که نه، دین اسلام معاشرې ته دعوت کوي او هر انسان ته کوي چې معاشره صالحه کوي. معاشرې کې کمه پورې وي وړه وي غټه وي دا للیلان ونشي د نه دا بندوي. که به کور کې څوک پټه کوي بیا دې کوي، خو للیلان به د خلاف تاسو اجتماعي طور باندې راوځئ، تاسو به دا بندوئ. نو زه به خو حالات داسې کړی چې موږ چې بس زه ټیک بس ټیک ده خپله په منځونو په اودسونو کې ډوب یم، بس دا کارونه کوو. معاشره کوم طرف ته روان ده دې سره موږ سر و کار نشته. نو دلته کې هغې ورته چې وانک لتعلم ما نريد تا ته شا پاته ده چې موږ څه غواړو، زموږ خواهشات څه دي او د موږ څه غواړو. نو ولې زموږ لارې کې تر رکوټ جوړېږي. قال لو او دلته کې دی په دا پوه شو لوط علیه السلام چې یاره دا خو دی خو بالکل هېڅ اثر به نه کوي. نو دلته کې لوط علیه السلام یو داسې لفظ دی چې هغه بحیثیت پیغمبر یو کمزوری لفظ ده مګر انساني بشري چې کمزوري ده خو انسانو. نو ده چې هغه حالات ولیدلو چې دا خو اوس ما هېڅ واس ورته لکه راسي نه، دا وسریږي نه، او زه به څه کوم. په دغه ټیم کې دا یو افسوسانه انداز سره یو ډېر د عجزۍ انداز سره دا یوه خبره کوي. هغه دا ده فرمایي قال لو ان لی بکم قوه، کاش چې ما سره قوت وای، ما سره داسې طاقت وای چې تاسو ما تتر بتر کړي وای، بلکې نه صرف تتر بتر او تاسو ته مې دې خبرو سزا د دې خبرو غم مندر کړی وای، د دې نتیجه مو درته دې سزا مندر کړي وای د دې دو خبرو. خو لکه قوت ما سره شته نه، زه کمزور یم، تنها یم. او بیا لوط علیه السلام موږ دا هم خبره مخکې کړې وه چې لوط علیه السلام د قوم نه و نه، خو د قوم ته الله تعالی استولی او ابراهیم علیه السلام دا ذمهداري ورکړې وه چې ته د ده قوم دپاره او الله تعالی ورته نبوت ورکړو چې ته د ده قوم دپاره منتخب یې. خو د ده قوم کې نه د ده خاندان و نه د ده رشته داران، ځکه چې خاندان که هر څه وي بیا همیشه په خپلو خلکو پسې بیا هغوی څه حیثیت سره ولاړ وي. نو دلته کې لوط علیه السلام هغه انداز اختیاروي، فرمایي چې قال لو ان لی بکم قوه، کاش چې ما سره دا قوت وی، او اوی الی رکن شدید، یا یو مضبوطه اسرا وی د ما، یعنی مضبوطه چتری وای ما سره چې ما د هغې کې پناه خستی وای. رکن شدید یو داسې مضبوطه ستنې د ما مضبوطه، یعنی دلته کې هغه د خاندان افسوس کوي. یو طرف ته قوت رسته، بل طرف ته هغه د خپل خاندان. دې باره کې نبی محترم صلی الله علیه وسلم یو لفظ فرمایلی ده، فرمایي چې یرحم الله لوطا لقد کان یأوی الی رکن شدید. الله دې لوط باندې رحم وکړي، ځکه چې ده ته ولې دا احساس ودرېدو، یعنی نبی صلی الله علیه وسلم چې الله دې لوط ته رحم وکړي لوط علیه السلام باندې، چې دا ده ته خو د الله پناه موجوده وه، د الله طاقت ده سره و. یعنی دلته کې د انساني کمزورۍ غږي چې پیغمبر انساني هغه دا یې هغه نه وشي الله ما سره ده، دا خبره هغه نه وشوه. هغه دا ویل چې کاش چې ما سره قوت وی، کاش چې ما سره خاندان وی، د ما څوک وای. نو دا هغه وه چې دی باندې وکړه. اوس مخکې څه دي انشاءالله هغې باندې به سبا ته خبره. الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي، دین فهم راکړي، دې سمجھ راکړي، دې په مطابق عملي زندګي انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي. رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي، کفر مغلوبه کړي، د اسلام غلبې دپاره مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي. رب کریم دشمن ناکام و نامراد کې، امریکا اسرائیل ناکام و نامراد کې. رب کریم موږ ملک کې امن راولي، موږ ملک کې سکون راولي، موږ ملک کې اتحاد راولي، اتفاق راولي او صالح نظام موږ ته نصیب کې، نیک صالح اسلامي نظام موږ ته نصیب کې. دا پریشانۍ مو رب کریم ته د هغې ذریعې سره دې موږ ختم کې. رب کریم څومره عزیزان شدنان د دنیا نه لاړ دي ټولو ته مغفرت نصیب کې. موږ امیر زر دې ډېر تیزۍ سره تا طرف ته راوني، مرګ وخت موږ ته ایمان نصیب کې، مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کې، قبر عذاب نه مو ساتي، آخرت تکلیفات